دویم تعلیم دا دی چې محمد رسول الله له یو چا سره هم مشوره نه وکړه. اول واري و خپلې کوروالا ته چې خدیجة الکبرا ده هغې ته رالی، هغې ته د وحي حالات بیان کړو. نو امت ته دا تعلیم دی چې د کم چا زنانې نیکې زنانې وي، باید که چیرې د مشکلاتو حالات راسي باید خاوند اول واري له زنانې سره دا خبره شریکه کړي. ځکه محمد رسول الله اول واري د وحي حالات له خدیجة الکبرا سره شریک کړي دي. نورې نه اکا ته ویلي دي، نه د اکا زوی ته ویلي دي، نه قریب ته ویلي دي، نه و ملګري ته ویلي دي. نو موږ تاسو هم باید په کورني حالاتو کې، د مشکلاتو په حالاتو کې، د خوشحالۍ په حالاتو کې له خپلو کوروالاو سره خبره شریکه کړو. لیکن زموږ تاسو په معاشره کې خبره بالعکس روانه. موږ تاسو صرف له زنانو څخه د کور خدمت هغه موږ پر دې باندې فرض کړی دی، هغه خدمت مو باندې فرض کړی دی. نور د دنیا په چارو کې په یو شي کې هم هغه له ځان سره ګس سره ګډول نه. حتی داسې وخت هم لا پیښ شوی په ډېرو کورو کې دا رقم ته وي چې و خپلو بچیانو ته شان راوړي، لیکن خپلې کوروالا ته په اختر کې هم یوه جوړه نه یې راوړې، هغه صرف د کور مزدوره یې ځین جوړه کړې. نو امت ته محمد رسول الله دویم تعلیم دا شي که چیرې د مشکلاتو حالات وي یا د خوشحالۍ حالات وي، تاسو خپل حالات له خپلې کوروالا سره شریکان کوئ.